बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, نن زمونږ ویډیو د دې لپاره ریکارډ کوو چې ستاسو څلور پیپرز اگزام شوی دی او دغه څلور پیپرز په بنیاد باندې به ستاسو مکمل ډي ام سي د 9th او د 10th جوړولی شي. نو دا ګورو کیلکولیشن د دې کوو چې په څه طریقه باندې زموږ څه پاسیبل میتھډ دی چې مونږ مکمل ډي ام سي د دې څلور سبجیکټس چې هغه فزیکس، کیمستري، بایو او میتھس په دې کې تاسو اگزام ورکړی دی، نو د دې په ذریعه باندې پریکټیکلز مارکس او دغه شان زموږ سره د انګلیش، اردو، اسلامیات او پاک سټډي د دې مارکس د دې کیلکولیشن طریقې کار تاسو ته زه واضح کوم. دا ټول زموږ سره یو کیلکولیشن دی او چونکې د میتھس لیکچرز هم ما تاسو ته ریکارډ کړي دي، نو دا یو میتھمیټیکل پروسیجر دی. دې وجې نه زه اهم ګڼم چې دا د میتھس دا طریقې کار تاسو ته زه واضح کړم چې په څه طریقه باندې د دې کیلکولیشن موږ کولی شو. فار ایگزامپل په فزیکس کې تاسو 60 مارکس اپ 10 مارکس په تیوري کې تاسو واغستو، ټوټل مارکس زموږ سره د فزیکس دپاره 65 دي. دغه شان د کیمستري هم 65 مارکس دي، 10 مارکس پکې د پریکټیکل لپاره او فرض که په دې کې تاسو 58 مارکس یو سټوډنټ واغستو. د بایو هم 65 مارکس د تیوري دپاره دي او یو سټوډنټ دی چې هغه په دې کې 55 واغستو. د میتھس دپاره 75 مارکس دي ټوټل مارکس، دې کې پریکټیکل نه نو دا زموږ سره پورا 75 مارکس دي او فرض کا سټوډنټ په دې کې 72 مارکس واغستو. اوس تاسو سره دا څلور سبجیکټس دي او د دې د مارکس په بنیاد باندې مونږ مکمل ډي ام سی کیلکولیشن کوو چې په دې نور سبجیکټس کې به زموږ سره څومره مارکس وي او په پریکټیکل کې به ستاسو سره څومره مارکس راځي. نو د پریکټیکل مارکس چې دی هغه به هم د دې سبجیکټ مارکس په بنیاد باندې مونږ کیلکولیشن وکړو. تاسو سره 60 مارکس دی په 65 کې، نو دا په 10 سره ملټیپلای کې 60 ملټیپلایډ بای 10 ډیوایډډ بای 65 ځکه چې 60 مارکس اپ 10 مارکس دي او ټوټل د فزیکس لپاره 65 مارکس دي او مونږ کیلکولیشن کوو د 10 مارکس لپاره د پریکټیکل. نو دا چې تاسو کیلکولیشن وکئ دا زموږ سره 9.25 جوړیږي، 9.23 مارکس په دې کې جوړیږي. نو دا 0.23 چې کله 0.4 یا 0.3 یا 0.2 یا 0.1 نو دغه بیا موږ راوند اف کوو او نیکسټ ډیجټ چې دی هغه به نه انکریز کیږي، دغه 9 به زموږ سره پاتې شي. خو که دا 0.5 یا 0.6 0.7 یا 0.8 دغه شان 0.9 نو بیا به نیکسټ ډیجټ هغه زموږ سره انکریز کیږي. نو د دې به ستاسو سره پریکټیکل کې مارکس 9 شي. هم په دې طریقه باندې تاسو د کیمستري دپاره 58 مارکس دي ملټیپلایډ بای 10 او ډیوایډډ بای 65 په دې کې اغستی شوي 58 دي په کیمستري سبجیکټ کې. نو په 10 کې به زموږ سره څومره مارکس جوړیږي، نو د دې کیلکولیشن چې تاسو وکئ نو دا زموږ سره 8.9 جوړیږي. نو دا چونکې 0.9 دی دا به موږ راونډینګ اف ډیټا وکړو او د دې نه به 9 جوړ شي، اپراکسیمیټلی 9. دغه شان د بایولوجي د پریکټیکل لپاره موږ 55 مارکس کې چې وګورو چې په 65 کې 55 اغستی ملټیپلایډ بای په 10 کې به څومره مارک شي، نو دا زموږ سره 8.4 جوړیږي. نو تاسو به راونډینګ اف ډیټا وکړئ نو دا به زموږ سره 8 مارکس شي. دا خو زموږ سره د پریکټیکلز دپاره مارکس موږ معلوم کړی شو. اوس د نور سبجیکټس دپاره چې موږ مارکس معلومو، د انګلیش دپاره، اردو دپاره یا اسلامیات او پاک سټډي دپاره،
دا څلور وانه سبجیکټس اپ 10 مارکس او دغه شان د دې دا ټوټل مارکس دا چې مونږه ایډ کو نو د دې ټوټل زمونږ سره 270 جوړیږي او دا څلور وانه سبجیکټس چې مونږه ایډ کو نو دا زمونږ سره 245 جوړیږي. اوس د دې پرسنټیج مونږ ته کیلکولیټ کول دي. دلته به زه ولیکم اپ 10 مارکس چې هغه زمونږ سره 245 دي او ټوټل مارکس چې هغه زمونږ سره 270 دي. د دې نه پرسنټیج معلوم کړئ د دې څلور سبجیکټس لپاره چې زموږ سره دا څومره پرسنټیج دی په هغه پرسنټیج به بیا موږ د دې نور سبجیکټس لپاره مارکس معلومو. دا به شي 245 over 270 multiplied by 100%. دا به زموږ سره پرسنټیج مارکس دا به معلومیږي. نو 245 لا په 100 کې ضرب ورکړئ ملټیپلای کړئ او بیا ډیوایډ کړئ په 270 نو دا به زموږ څه جوړ شي 90.74%. 90.74% دا په دې څلور سبجیکټس کې زموږ څه پرسنټیج شو. اوس دا باقي سبجیکټس لپاره به تاسو مارکس پرسنټیج څومره ورکوئ 90.74. نو که موږ د اردو لپاره مارکس معلومو دا زموږ سره 75 د دې ټوټل مارکس دي. نو فارموله به زموږ سره د اردو لپاره داسې شي چې ټوټل مارکس زموږ سره اپ 10 مارکس زموږ سره 90.74 دي 90.74 او ډیوایډډ بای 100 په 100 مارکس کې 90.74 نو ملټیپلایډ بای په 75 ټوټل مارکس د اردو لپاره په دې کې به څومره شي. نو دا چې تاسو کیلکولیشن وکړئ نو دا زموږ سره 68 جوړیږي. نو 68 مارکس به تاسو سره د اردو لپاره شي او دغه شان د انګلیش لپاره به هم 68 شي ځکه چې د دواړو 75 مارکس دي او کیلکولیشن سیم دی. نو د دې دواړه سبجیکټس مارکس زموږ سره 68. اوس بل سبجیکټ زموږ سره اسلامیات دی. اسلامیات او پاکستاني د دواړو لپاره 50 مارکس دي. نو د دې کیلکولیشن چې موږ کوو په 100 مارکس کې موږ وویل چې 91.74 زموږ سره دومره مارکس اپ 10 مارکس دي په 100 کې مطلب پرسنټیج دی زموږ سره 90.74 نو 90.74 ملټیپلای کړئ د 50 سره او بیا ډیوایډ کړئ په 100 باندې نو دا به زموږ سره 45.3. نو دا راونډینګ اف ډیټا چې موږ وکړو 3 به لرې شي او 45 به زموږ سره پاتې شي. نو 45 مارکس په دې کې هم شو 45 مارکس زموږ سره په دې کې هم شو. اوس دا د تیوري او ورسره د دې نور سبجیکټس دا مارکس او درې زموږ سره دا د پریکټیکل والا مارکس دي. دا ټول چې موږ سره د دې پریکټیکل مارکس دا ایډ کو نو دا زموږ سره 497 جوړیږي. 497 مارکس زموږ سره د پارت 2 د پاره شو او همدغومره به ورسره تاسو د پارت 1 د پاره 497 دا پارت 1 پارت 2 دواړه چې تاسو ایډ کړئ نو دا به 994 نو ټوټل مارکس به ستاسو سره 994 دا به ستاسو د پارت 1 پارت 2 د دواړو لپاره دا مارکس جوړ شي. نو مطلب په دې کې زما صرف
د میتھمیټیکل کیلکولیشن کولو او یو پاسبل میتھډ چې د دې ډي ام سي کیلکولیشن د مارکس کیلکولیشن د دې لپاره استعمالیدی شي نو هغه زموږ سره همدا پرسنټیج میتھډ دی چې په دې باندې موږ دغه ډي ام سی مکمل طور جوړولی شو. نن دپاره دا پوره ده. که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لازما ویډیو لایک کوئ، چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. په پشتو ټیوټر چینل باندې تقریبا د 400 نه 400 نه زیات ویډیوز اپلوډ شوي دي چې په هغې کې د فزیکس او میتھس د 9 10 دواړو دپاره فزیکس میتھس لیکچرز موجود دي. تاسو پشتو ټیوټر چینل وګورئ او کوم ویډیوز چې ستاسو ضرورت دي هغه تاسو کتلی شئ. تھینکس الاټ.